السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. معزز و محترم، امید ده چې تاسو به ښې وئ. ځینې ملګري شکایت د دې خبرې کوي چې ډپریشن او دغه رنګې وسوسې وهم یره دا په موږ باندې راځي، او ځینې ملګري داسې چې هغه د شپې مزل هم نشي کولی، او ځینې پکې داسې چې هغه زیاتې مجموعې او ګڼې له ورتلی هم نشي، او ځینې ملګري داسې چې هغو په زړه کې قسمه قسم وسوسې راځي. نو د هغې دپاره دا علاج دی، او الحمدلله دا علاج ما په خپله تجربه کړی. دغه قسمه حالات په ما باندې راتلل، او د استادانو د خولې نه مې دا حیات اورېدلی، او د دې دغه اثر دی. خو په دې شرط باندې چې یو سړی چې دی نو په دې باندې یقین هم وکړي، او د هغې سره سره بیا د دې پابندي هم وکړي، نو الله تعالی به د هغه دا بیماري انشاءالله ضرور به ضرور ختموي. دا د سورت مومنون آیات کریمه 97 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. دا آیات کریمه دی، او د دې طریقه دا ده چې دا د هر فرض منځ نه پس چې دی نو 21 پیرې ویل دي، خو دا بغیر د قل نه ویل دي، یعنی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. او د آیات معنا دا ده، رب ای رب زما، اعوذ بک زستا پناه غواړم، من همزات الشیاطین د شیطان د وسوسو نه. نو انشاءالله چې په صحیح نیت او په یقین سره موږ دا وویو، نو د دې خپل اثر دی ضرور به ضرور به انشاءالله الله تعالی تاسو ته د دې بیمارۍ نه شفا درکوي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم.